پیغمبر علیہ السلام ارشاد مبارک تے سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل. وکسان داسی دی چې دا به په ورځ د قیامت د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې وي. په دغه ورځ باندې د عرش د سوري نه غیر بل سوری به څوک نه بیمومي. دا ورځ د قیامت ته د قیامت د ورځې هولناکي د دې دهشت د دې رعب د دې خوف دا په قرآن عظیم الشان کې په مختلفو مقاماتو کې بیان شوی دی. الله رب العزت د قیامت د ورځې اوږدوالی بیانوي. کان مقداره 50,000 سنه. د ورځ د قیامت دا دومره اوږده ورځ ده چې دا یو ورځ به د 50,000 کالو برابر وي. لکه زمونږ د انسانانو اوسط عمر پیغمبر علیه السلام فرمایي چې 80 ته 90 ترمنځ دي. دا زمونږ د دې امت محمدیه اوسط عمر دی چې اکثر او بیشتر مسلمانان دی عمر ترسي هغه وفات شي. کم او بیش داسې وي چې هغه د دې نه پس وفات شي. نو زمونږ اوسط عمرونه دا 80 کاله دي او ورځ د قیامت 50,000 کاله ده. نو سړی دی ورځې اوږدوالي ته سوچ وکړي چې دا به څومره سخته ورځ وي. او الله رب العزت بل ځای کې ارشاد مبارک دی فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. تاسو به څنګه بچ کیږئ که چېرته تاسو کفر وکړو په هغه ورځ باندې کومه ورځ چې یجعل الولدان شیبا. دا به داسې سخته ورځ وي چې دا به ماشومان بوډاګان کی. لکه اسې خود عمر مرحله دا ده چې اول ماشوم پیدا شي بیا خپل ماشومتوب تیر کی بیا الکوالی ته ور داخل شي بیا خپل شباب تیر کی بیا دا پوخ عمر ته ورسیږي هغې نه پس دا بوډاوالی ته داخل شي. خو د قیامت د ورځې هولناکي د قیامت د ورځې سختی او د دې هغه دهشت دومره ډیر دی چې ماشوم باندې چې دا ورځ راشي د غمه به د ماشومتوب ختم شي او دی به بوډا شي. او بیا هر انسان سره به د هغه د عمل مطابق حساب کتاب کیږي. هر انسان ته به سزا او جزا د عمل مطابق ملاوي. لکه د جزا او سزا او د حساب او کتاب نه مخکې هر سړی به د خپل عملونو مطابق په هغه خپل شان کې اوسیږي. د هر سړی مقام او مرتبه دا به د عمل مطابق وي. لکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په ورځ د قیامت به داسې وي چې بعضې خلک به د ګیټو پورې په خپلو خولو کې ډوب وي، بعضې خلک به د ګوډو پورې خپلو خولو کې ډوب وي، بعضې خلک به تر ستره پورې په خپلو خولو کې ډوب وي، او بعضې خلکو به چې کم دی دا تیر سره او پیزوان دا د خولې یعنی د پوزې پورې به چې کم دی د خپلو خولو کې ډوب وي. نو دا رنګ سخت ورځ، دغه رنګ اوږده ورځ، دا رنګ دهشتناک ورځ، دغه رنګ رعبناک ورځ الله رب العزت فرمایي پیغمبر علیه السلام ارشاد مبارک دی چې په دې ورځ باندې به کسان داسې وي چې هغه به د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې وي او د دې ورځې د اوږدوالي نه، د دې ورځ د سختۍ نه او د دې ورځ د دهشت نه به دا محفوظ وي. نو دا کسان صرف افراد نه دي بلکې دا اقسام دي، قسمه خلق داسې دي، کټګرۍ داسې دي چې هر سړی په دې کې یو کټګرۍ کې هم رالو دته به الله رب العزت د خپل عرش سوري لاندې ځای ورکړي. په دې کې ټولو نه ډومبی الامام العادل، هغه امام چې هغه انصاف پسند وي. امام هغه کس ته ویلی شي چې د هغه اقتدا کیږي. اوس برابره خبره ده یو سړی د قوم امام دی، د هغه ټول قوم اقتدا کوي، د ټول قوم مشر دی،
دا حکمران دی دته هم امام ویلی شي. یو سړی د یو اداري مشر دی د هغه د انتظام د لاندې یو اداره چلیږي دا د دې اداري امام دی. یو سړی د خپل کور مشر دی د انتظام د لاندې د کور هغه کار چلیږي دا د خپل کور امام دی. یو سړی د مالت امام دی په جماعت کې نو د چې کم مقتدیان دي د په وینا باندې ښکته کیږي پورته کیږي سلام ګرځي او نیت تړي نو دا امام د دې قوم امام دی. او الامام العادل هغه امام چې هغه انصاف پسند دی عدل کون کې دی انصاف کون کې دی په خپل مقتدیانو کې او په خپل پیروکارو کې او په خپل منونکو ترمنځ د نا انصافي نه کوي د ظلم نه کوي بلکې د هغې ترمنځ انصاف قائمي. یو انصاف ته او یو مساوات ته زمونږ استاد ذهنونو ته دا خبره راتلی شي لکه یو ماشوم دی هغه سره انصاف دا دی چې د ته پی ورکړلی شي. یو ځوان دی هغه سره انصاف دا دی چې د ته غوښه ورکړلی شي مضبوط او قوي غذا ورکړلی شي. یو بوډا دی هغه سره انصاف دا دی چې د ته نرم خوراک ورکړلی شي. نو اوس یو سړی وی هلکه وایي تا انصاف اونکو د ماشوم او د ځوان او د بوډا ترمنځ تا انصاف اونکو. ولې وایي ماشوم له دې پی ورکړل ځوان له دې غوښه ورکړه مشر له دې ماته ورکړه دا خو تا انصاف اونکو نه دا عین انصاف دی. د هر سړي حق د هغه حق مطابق هغه ته خپل حق ورکول دې ته انصاف ویلی شي. انصاف دا نه دی چې ته دا درې واړه عمرونو خلک رواخله ماشوم تم د ګډ غوښه کېده ځوان تم کېده او بوډا تم کېده نو د ځوان څخه تا انصاف وکړو خو د مشر سره او د کشر سره تا نه انصافي وکړله. ولې چې ماشوم د ګډ غوښه نشي ازمولی مشر د ګډ غوښه نشي ازمولی نو بیا هغې سره انصاف دا دی چې د هغې د عمر مطابق چې کومه تقاضا ده هغه تقاضا د خوراک پوره کو هغې ته ورسوه نو دا انصاف دی. اوس دا انصاف نه دی چې ته په دې کې برابري وکړي او ته په دې کې مساوات وکړي. نو ما تاسو ته ویلي چې الله رب العزت فرمایي ان تحکموا بالعدل چې کله تاسو فیصله کوئ نو فیصله به په مساوات نه کوئ بلکې فیصله به په څه باندې کوئ په انصاف باندې فیصله کوئ. اوس لکه یو کس دی ډاکټر له لاړلې او هغه ډاکټر ته ووایي چې ډاکټر صاحب زما تبه ده هغه ورته د تبې مطابق څه پیناډال وغیره ولیکلي. بل سړی لاړې ډاکټر له ډاکټر ته وایي ډاکټر صاحب زما په معده باندې بوج دی هغه ورته رایزیک ولیکلو. اوس یو سړی ناست دی ډاکټر صاحب ته وایي چې ډاکټر صاحب تا خو انصاف ونه کړو که نه وره یو ته د پیناډال ولیکلو بل ته د رایزیک ولیکلو. نو هغه وایي چې ما ټیک د مساوات ما نه دی کړی برابرتیا مې نه ده کړې چې هر مریض ته په یو نظر وګورم. څه وایي هر چا ته په یو نظر ګوره صحیح ده ما مساوات نه دی کړی په دې کې مې برابرتیا نه ده کړې خو انصاف مې کړی دی چې څومره بیمار دی څومره بیماری ده د بیماری مطابق هغه ته ډوز ورکول او هغه ته خوراک ورکول د دوا دا عین انصاف دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې په ورځ د قیامت باندې به د عرش د سوري لاندې هغه وډلو کې یو ډله د اق خلق وی چې هغه امام عادل وی امام وی مقتدا وی مشر وی نگران وی سرپرست وی زیر انتظام د یو اداره چلیږي او د عدل کون کې وی په هغه کې نا انصافي نه کوي ظلم نه کوي چا سره. الله رب العزت په ورځ د قیامت د عرش د سوري لاندې کی. دویم د شاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان چې د تربیت او پرورش د الله په عبادت کې شوی دا سینه دا چې کله بوډا شو سپینګیری شو د بل هر بدو نه پاتې شو بیا وایي زه توبه او مباسمه بیا وایي زه نیک اعمالم کوم ټیک ته دغه اعمال هم الله ته خوښ دي. هغه سړي نه بدبخته څوک دی چې بد عمل هم نشي کولی او نیکۍ لارې طرف ته هم نه راځي دا هم غنیمت ته په دې وخت کې تعالی الله دا توفیق درکو ستا عمر زیات شو بیا تعالی الله دا توفیق درکو دا هم غنیمت ته. خود الله د عرش سورې به هغه ځوان ته ملاویږي چې خپل ځواني دا د الله په عبادت کې تیر کړله
ځکه چې ځواني دیوانګي د انسان په خپل زور نه پوهېږي، انسان په خپلو جذباتو باندې قابو نه وي، انسان د خپلو خواهشاتو پیروکار وي، خپل نفسانی خواهشاتو اتباع کوي او د سره قوت هم شته چې قوت ورسره شته، د محنت مزدوري کولی شي، مال هم ورسره شته او د دې ځوانۍ خپل یو حسن دی. هر څومره یو سړی که دنیاوي وجاهت ظاهري د نین نقش په اعتبار سره اگر که هر سړی څومره بدصورته دی، خو که چېرته دا ځوان دی، د دې ځوانۍ خپل یو حسن دی، د دې ځوانۍ خپل یو روب دی، نو هغه سړی چې دا خپله ځواني دا د الله په اطاعت کې استعمالی او دا په دې ځوانۍ باندې الله ناراضه کوي نه، او هر وخت په دې فکر کې لګیا دی چې زما دا ځواني دا د الله په اطاعاتو کې او د الله په عباداتو کې تېره شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا سړی به هم په ورځ د قیامت د عرش د سوري لاندې وي. شاعر وایي کنه توبه هله د شرابو چې شراب درته پراته وي او چې بوډا شوه خوله کړ شپه بیا توبه توبه د سکړې. نو توبه هغه توبه ده چې انسان په ځوانۍ کې وباسي او په دغه توبه باندې بیا دته اجر دغه ملاویږي چې په ورځ د قیامت باندې به د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې وي. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هر چې هغه سړی چې دا الله مخې ته ودرېدو نه ویریدو، ونهى النفس عن الهوى او خپل نفس منې کو د خواهشاتو نه، فان الجنة هي المأوى، تا دا مشقت تیر کو، تا د نفس د خواهشاتو پیروي اونکړله، تا په ځان باندې جبر وکړو، د الله اطاعت ته وکړو، فان الجنة هي المأوى، د دې خلکو ټکانه دا به جنت وي، الله به دې ته په آخرت کې جنت ورکوي. او فرمایي دریم هغه سړی رجل قلبه معلق بالمساجد، هغه سړی به د الله د عرش د سوري لاندې وي د چا زړه چې هر وخت په جماعتونو کې لګېدلی وي. لکه سهار چې کله د منځ وکړو، د منځ نه پس دی په خپلو اورادو ته کېناستو، د الله رب العزت د خوږ کلام تلاوت یې وکړو، هغې نه بعد د اشراق منځ وکړو، یا د منځ نه بعد د کور ته لاړې، د ده په زړه کې دا خبره ده چې وروره اوس دې پسې د ماسپښینې منځ را روان دی چې دا د ماسپښینې منځ رانه ګډوډ نه شي. چې کله د ماسپښینې منځ وکړو په دفتر کې د کور ته راځي دی وایي هسې نه چې په لاره کې لم لیټ شمه دا د مازدیګرې منځ رانه قضا شي. چې کله دې کور ته ورسېدو د کاره رالی ستړی دی، دی وایي هسې نه چې زه په آرام باندې اخته شمه او ما نه د مازدیګرې د ماښامې دا مونځ قضا شي. چې کله د آرام هم وکړو، تر و تازه شو، غسل یې وکړو، بیا په کمره کې ناست دی، دی وایي نه ورېږه دا روټۍ به زه د مونځ نه پس خورم، هسې نه چې زه روټۍ ته کښېنم او ما نه د ماسخوتنې مونځ خوا دېخوا شي. نو هغه سړی چې د زړه هر وخت د الله په یاد کې او د الله په جماعتونو کې لګېدلی دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای دا سړی به په ورځ د قیامت باندې د عرش د سوري لاندې دته ځای ملاویږي. او بیا فرمای یو هغه سړی چې دی را جمع شول او د الله د پاره محبت وکړو او د الله د پاره را یوځای شو او د الله د پاره جدا شو، خپل منځ کې نور څه اغراض او مقاصد نشته، د یو بل نه څه مقاصد نشته، مفادات نشته، لکه زمونږ استادو دوستانی چې کله مو مطلب دی یو بل پورې بیا زار او قربان، چې مطلب مو پوره شو بیا نه تا پیژنم نه ما پیژنه، نه بلکې دا هغه دوستی لکه څنګه چې د بچپن دوستی وي، د ورکوټي والی دوستی وي، بغیر د څه غرضه بغیر د څه مفاده، دو مسلمانان دي د الله د پاره محبت کوي، الله د پاره را جمع کېږي، د یو بل خیر خبر اخلي او بیا د الله د پاره جدا کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای دغه انسان به هم په ورځ د قیامت باندې د الله د عرش د سوري د لاندې وي. او یو هغه سړی دی چې هغه ته یو حسین یو جمیل ښځې یو منصب والا عزتدار کورنۍ ښځې ورته د ګناه دعوت ورکو او دو ویل چې نه زه د الله نه یریږم، هغه هم زنانه الله ورله حسن او جمال ورکړي، نسوانی حسن هم ورسره دی، پیسه هم ورسره ده، شهرت هم ورسره دی، هغه دې سړي ته د ګناه دعوت ورکوي، حالانکه دا زنا الله دې زمونږ استاسو د ټولو حفاظت وکړي. په زنا کې د ښځې راضي کول ګران وي، چې ښځه رضا وي سړي دپاره موقع ډېرې وي، نو ښځه ورله دعوت ورکوي، دی وایي نه زه د الله نه یریږم،
د چا سنت ادا کو؟ د حضرت یوسف علیه السلام چې کله هغه ته د ګناه دعوت ملو شو، قال معاذ الله، زه د الله پناه غواړم، انه ربي احسن مثواي، هغه زما رب دې ماته بهترینه ټکانه راکړې ده. نو هغه سړی به په ورځ د قیامت باندې د الله د عرش د سوري لاندې وي چې د په ځوانۍ کې هر قسمه د تمایل کوونکې ټول هغه صفات او خوبیانې په یو زنانه کې موجود دي. دته د ګناه دعوت ورکو، د هغه دعوت قبول نکو، ویل چې زه الله نه یریږم. الله وایي دله به په ورځ د قیامت زه د خپل عرش د سوري لاندې ځای ورکم. او د دې برعکس یو سړی دی د مال او دولت والا دی، وجاهت او مرتبه والا دی، د حسن او جمال والا دی، د ځواني والا دی، او د یو زنانه ته د ګناه دعوت ورکي او هغه وایي چې زه الله نه یریږم، هغه زنانه به هم په دې اجر کې شامل وي، هغه به هم په ورځ د قیامت د عرش د سوري لاندې. او بیا فرمای چې هغه انسان چې د صدقه ورکی د الله په لار کې، داسې صدقه چې په یو لاس باندې ورکی او بل لاس ترې نه خبر نشي، لکه داسې صدقې نه وي چې په هغې باندې سوشل میډیا ډکه شي، لکه څه چل دی نن فلان کې خان خیرات کړی دی، ټول په کلي کې او په علاقه کې د خپل نوم دپاره او د خپل واه دپاره او د دې خبرې دپاره چې خلک وایي چې او یاره دا خو ډېر فیاض دی، دا خو ډېر سخي دی، دا خو ډېر مالدار دی، د صدقه وکړله او د دنیا ته ښکاره کړله، چې کله دنیا ته ښکاره کړه صدقه خو وشوله، خو اجر یې ځان نه اوسېزلو. نو صدقه هغه صدقه چې د یو لاس ته نه خبر دی، بل لاس ته هم خبر نشي، او د هغه صدقه ورکي چاله یو مسلمان غریب له، خوار له، مسکین له، فقیر له، هغه باندې صدقه وکي او بیا په هغه باندې احسان هم نه کوي چې یاره ما تاله صدقه درکړې ده نو شابه اوس زما په تا باندې احسان دی، هلکه زما هغه جامې څنګه دي، هلکه هغه واسکټ څنګه دی چې درکړی مې دی، هلکه هغه خوشبو څنګه، نه صدقه دی ورکړه، صدقه هیره کا. او دام نه چې صدقه دی ورکړه، ستا سره یو مزدور دی، یو ملازم دی، یو مزدور کار د غریبي کورنۍ سړی دی، تا هغه باندې صدقه وکړه، بیا تکلیف وررسې، بار بار ورته یادې، او بیا په هغه صدقه باندې چې کوم دی هغه په اغستو باندې پیمانه کی. نو الله رب العزت فرمایي چې دغه سره ستاسو صدقې باطلیږي. نو هغه سړی چې هغه په داسې انداز کې صدقه ورکوي چې یو لاس باندې ورکړه بل لاس ترې نه خبر نشو، په ورځ د قیامت به د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې وي. او هم هغه سړی چې د په خلوت کې ناستی دی، الله یادوي او د سترګې راډکې شوې اوښکې وبهېدلې، د الله رب العزت احسانات یاد کړل، د الله فضل یاد کړو، ګوره الله ما سره څومره لوی احسان کړی دی، خپل ذاتی کور را کړی دی، صحیح سلامت وجود را کړی دی، چاته محتاج کړی نه ما، د چا قرض وړی نه ما، د چا را باندې غږ نشته. خصید که یو سړی قرض وړی دی یا کور د کری دی یا د مهنت مزدوری کوي، خپل ځان ته وګوره، مال الله څومره ښایسته حسین او جمیل وجود را کړی دی، اولاد یې راله را کړي دي، هر قسمه بیماریو نه پاکې ما، د چا زیر دس نه ما. نو دا څومره لوی نعمت دی، دا نعمتونه د الله یاد کړل، سترګې را ډکې شوې، الله ته د شکراني اوښکې توی کړلې. الله رب العزت فرمایي په ورځ د قیامت باندې به دې سړي له زه د خپل عرش د سوري لاندې ځای ورکما. نو دا اووه کیټګرۍ دي، اووه کسان دي، کسان نه بلکې اووه قبیلې دي. هر سړی چې په دې اووه قبیلو کې د هرې قبیلې سره تعلق ساتي، الله فرمایي په ورځ د قیامت باندې چې هلته رور د رور نه، بچی د مور نه، پلار د زوی نه تښتي، زه به دغه سړي له په دغه وخت کې او په دغه سخته ورځ کې دله د خپل عرش د سوري لاندې ځای ورکم. نو په کار ده که موږ په دې اووه واړو کې نشو راتلی، په پنځو کې نشو راتلی، کم از کم یو صفت خو په ځان کې داسې پیدا کو، یو په یو ډله کې خو ځان شامل کو کنه چې د هغه د سختې ورځې آفت نه، د هغې دهشت نه، د هغې روب نه، د هغې د اوږدوالي نه او د هغې د خطراتو نه ځان محفوظ کو. الله رب العزت د سمو وویل سمو واورېدل، په دې باندې مال او تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.